बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलारिज की जब कोम क्लास 4 बांधी ज़मा नोम राहिला बीबी दे। ज़मा द 9 کالو نه زاغې کې نوکر یم او ما سره جی ډیر ظلم زیاتې شوی دی. افسران چې کوم په الاریج کې دي هغه ډیر غلط دي. ما نه غلط ډیمانډونه کړي، ما نه منل. زه د یو واټ نه بل واټ ته کړم، د هغې باوجود بیا راپسې جرګې وکړې. زه نه تلم ډیوټۍ له، بیا راپسې 2 میاشتې ما ډیوټي وکړله. په 2مه میاشت زه د نوکرۍ نه ویستم. ما سره ډیر ظلم وکړو. په زمونږ په الاریج کې ډیر کرپشن کیږي. افسران چې د هغوی څه خوښه هغه منل کیږي او د هغوی چې څه مطالبې دي هغه کیږي، او چې کم غریبانان د هغوی مطالبې نه مني او کم د هغې دغه نه کیږي نو هغه پسې د نوکرۍ نه مباسي او په کور یې کینی او بیا ورته څه وایي جواب کې چې وکړه در سره زمونږ خبره دې نه منله. نو دا ډیر ظلم دی په پاکستان کې. د دې ظلم تپوس دې وشي، د دې غریبانانو انصاف دې لور کی او نور زمون. هلو زما دا تاسو ته خواست دی وزیر اعظم صاحب ته، چیف آرمیس او نور چې کوم ادارې دي چې په الاریج کې کمی کاتی کیږي، د زنانو ذات سره کم هراسمنٹ کیږي، د دې تپوس وکړی شي، د دې معلومات وکړي او د دې څه حل وباسي، ځکه چې دا ډیره بې مناسبه ده او ډیره ناجیزه ده. د هر چا واړه بچي دي، خلک د خپلو بچو دپاره روتي دي، د خپلو بچو دپاره محنت کوي او هغوی دپاره مزدوري کوي، خپل لغه کوي. نو د دې افسرانو چې څه خواهشات دي څوک به یې پوره کوي، څوک به یې نه پوره کوي. هر سړی څوک به داسې لکه د افسرانو په شان، څوک به د ښه کورنۍ نه. نو زه عمران خان صاحب ته او د هغه چې کوم ادارې دي هغه ټولو ته دا خواست کوم چې زمونږ په دې دغه باندې د دې څه دغه وباسي او په الاریج کې د زنانو د انصاف وکړي، ځکه چې ډیر په الاریج کې طارق بلکي، لیاقت رضا، اقبال او داسې نور کسان هم دي او میلاو دي، دې سره غټ پروفیسران هم دي، دې سره میلاو دي چې هغه د زنانو ذات نه غلطې مطالبې وکړي او هغه چې نه کیږي نو د یو واټ نه بل ته کي او د بل نه بیا کور ته کي.